السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه تاسو پته را چې پی ټی آی په پښتو کې د ټولو نه کمزوري پارټي بوته وایي چې کمزوري پارټي ده. هغه وجه دا ده د دې عروج هم ډېر تیز و او زوال یې زموږ ستاسو مخې ته دی. دا خو یو سیټه خبره ده. اختلافات ځان یو څیز دی، خو هر کې ورکران ما پرون د جیل مخې ته ول د اډیاله جیل مخې ته چې د خان د ازادۍ دپاره چې کومه د هغوی خور ده د هغوی سره راوتي وو. د هرې پارټۍ ورکران په خپلې پارټۍ ډېر زیات مین وي، یو نظریاتي او یو جذباتي. د پی ټی آی جذبات د خان سره ډېر زیات انتهایي زیات دي او ډېر مینه ورسره لري. د پی ټی آی څومره ورکران دي د عمران خان سره هغوی ډېر مینه محبت لري. نو هغو باندې پرون په دې سخته یخنۍ کې چې یخې اوبه دي او دغه یو یخ بیا چې کومه دی هغه ورولې وو، هغه یو کس ته بلکل ولاړي اړو په شا کېږي ته نه، هغه اوبو ته بلکل ځان ولامبوي په شا نه شي. دا دوی د پارټۍ چې کومه دی ورکران دي. امید لرو چې دغه جذبات او دوی د محنت او دوی د محبت رنګ راوړي او خان رها شي، ځکه چې ورکران ډېر زیات قرباني ورکړي دي یخنۍ کې. په یخو اوبو دې وخت کې لامبل ګران دي، نو بیا خو چې د چا د ازادۍ دپاره ودرېږي نو هم ډېر ګران کار دی. سړی د خپل پلار دپاره نشي ودرېدی نو خان پکې څوک دی. بهر کې ورکران جذباتیان دي او جذبات ډېر زیات دي. په دې خپل جذبات لږ کنټرول مومئ، دا لږ کنټرول ساتئ، ځکه چې دا پارټۍ موږ له کور ته هېڅ هم نه راوړي. زما دوکان دی که نه شاته ناست یم چې زما دلته څه نه یې کړ که نه نو ما له هېڅ څوک څه نه راوړي. چې دلته کښېنم او د 2,000 روپیو خرڅ وکړم نو ماښام کې 200 روپۍ زما وي، زما بچت وي. نو تاسو مهرباني وکړئ د ځان د سړي بچي جوړ کړئ او دومره پاش پسې مه ورپسې کېږئ، نو بیا به د غټې مسلې بیا نه په یخ وي نه په ګرم وي نه په اور نه په ډز نه په ډنګ وي، به هېڅ هم نه. نو مهرباني وکړئ لږ د حوصلې نه کار واخلئ، لږ ځان ته ښکته پورته وګورئ، د هغې نه پس چې کومه بیا داسې عملونه کوئ که نه بیا به ډېر خفه یې وروسته.